السلام علیکم ورحمت الله. پاکستان افغانستان له ډیر مضبوط جواب ورکو، ډیر سخت جواب یې ورکو او پاکستان د افغانستان په 19 چیک پوسټ باندې قبضه کړله او په هغې باندې چې کومه دي جنډې ورولې پاکستاني او جړب ډیر مضبوط شوی دی چې په هغې کې ډیر کسان مړه دي او څه تښتېدل دي. بېګا د شپې دا جنګ شروع شوی و او تر سهاره پورې دا سټارټ و چې د هغه سټیټ نه هغو هم ښه باري هتیار استعمالوله. بیا د پاکستانو طرف نه کومه دی دا ډرون او د نور شیانو استعمال وشو او په دې وخت کې امیر خان متقي هغه په انډیا کې دی او په داسې حال کې چې افغانستان پاکستان باندې حمله کوي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د دې نه شاته هم دغه انډیا والا ولاړ دي. خو بل ته موږ وګورو چلو د افغانستان او پاکستان جنګ د ډېر راسي وخت راسي جړب چې کومه دی هغه وخت په وخت سره کېږي. خو زه ته یو خبره کوم، زما رایه ده ځکه چې زما دپاره اول زما وطن پاکستان دی، زما پوج دی، زما عوام دي، زما دپاره چې د خپل وطن دپاره د هر قسمه قربانۍ د ورکولو لپاره بالکل هر وخت کې موږ تیار یو. ځکه زما وطن دی، زما ملک دی، زما خاوره ده او زه په خپله خاوره باندې د بل چا نظر بالکل نشم برداشت کولی، هغه که افغانستان دی که انډیا ده او که هغه که هر ملک دی. دا زموږ متفقه فیصله ده او دا موږ خپل ملک دپاره د خپل وطن دپاره هر قسم قرباني ورکوو. خو زه دلته خبره کول غواړم که اوس د افغانستان فوج دی که د افغانستان طالبان دي که د افغانستان د نور دهشتګرد دي، دوی چې کوم اټیکونه په دې وخت کې په پاکستان باندې کوي نو چلو دوی به وجنګېږي به یو ځوان ته به نقصان کېږي، لارې بندېږي، تجارتي سرګرمیان هغه متاثره کېږي. خو زما یو خبره دلته دا ده چې ګورئ د دې نه نور چې کوم غټ قوتونه دي، کوم غټ ملکونه دي، نو ګورئ د دې نه غړې غړه پیدا اخیستی شي. داسې نه چې په دې جنګ کې امریکا راشي او افغانستان کې د خپې وغځوي، پرلت وغځوي او بیا مسایل پیدا کړي. نو موږ غواړو چې دواړه سایټه امن ناشي، چې څنګه په افغانستان کې امن دی نو چې دغه شان په پاکستان کې امن ناشي، چې دلته هم دا دهشتګردي نه وي چې پاکستان بار بار هغو د دهشتګردیانو ثبوتونه ورکړي چې هغه د اوسه پورې د دې پاسه کار عملي کار نه دی کړی. نو که دا دهشتګردي او دا جنګونه او دا جګړې چې روان دي نو دا به زموږ دپاره ډېرې غټې مسلې پیدا کړي. نو ځکه چې د دې نه درېیم قوت هغه پیدا اخیستی شي. مقایي مسلمان اینه به یول دا په کوم قانون کې به کوم اسلام کې راغلی دي چې افغانستان د هغه ځای نه پایر کوي نو نری تکبیر او الله اکبر کوشئ، نری تکبیر او الله اکبر او دلته پاکستان چې نری تکبیر او الله اکبر نو په مسلمان باندې نری تکبیر او الله اکبر چا ویلی دی؟ په کوم قانون کې چا ویلی دی؟ او دا خونه هم د چا کړله؟ او په دې باندې ګورئ کفار ډېر زیات خوشحالېږي ځکه چې ډونالډ ټرمپ به نو که جنګ ونښتو نو هغې به زر آواز وکړو او جنګ بند جرګمار به آواز وکړو. اوس چې دا جنګ نښتی دی ځکه چې د ډونالډ ټرمپ ته خو د نوبل انعام نه دی میلاو شوی، هغه یوې ښځې اخیستی دی نو هغه هم په دې وخت کې په دې کار نه لري. خو په دې وخت کې ظاهره خبره ده موږ له پکار دي دواړو حکومتونو له پکار دي چې دا خبره ځکه ظاهرې خبرې حل هم مذاکرات نه وي، خو بیا هم چې جنګونه څومره مدرېږي دا په مذاکراتو ودرېږي، دا په خبر ختمېږي، په چم ګاونډ کې په کور جګړه په خبرو ختمېږي ځکه چې په دې کې دواړو سره نقصان دی او دې نه پیدا عالمي او غټ قوتونه اخیستی شي. په موږ کفار خوشحالېږي، انډیا خوشحالېږي، انډیا خو دې وخت چلو افغانستان ته که شی وهي خپې ورته وهي خو دا هم د چا په کار نه راځي. دا خوشحالېږي چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې ونښلي، د یو بل شونډکان وران کړي. نو موږ له پکار دي چې دواړو سایډ له حکومتونو له پکار چې مذاکرات وکړي او دا خبره په خبرو څخه ختمه کړي ځکه چې دواړو سایډ نقصان کېږي، مسلمانان دي نو نه دي پکار. بقایا موږ د پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ یو او تر د مرګه پورې بس ولاړ یو او چې تر څو پورې یو انشاءالله موږ د خپل ملک او د خپل قوم دفاع په هر لحاظ سره کوو، چا که زموږ مال جان ځي هر څه چې ځي موږ مکمل تیار یو دې ته. خو موږ پاکستان ته د چا سترګې نشو برداشت کولی چې یو څه د دوی سترګو ګوري چې څنګه انډیا له جواب ورکوو نو دغه شان جواب موږ افغانستان له ورکوو. خو د څو فکر ساتل پکار دي چې دا جنګ
د دهشتګردو د افغانستان پوځ ترمنځ دی. لہٰذا دا د عوامو ترمنځ نه دی چې یا د افغانستان پاکستان جنگ دی او افغانستان د پاکستان پوځ دا خبره واضحه کړله چې موږ حملې چې کومه دي دا موږ په افغاني عوامو باندې نه کوو. لہٰذا دا جنگ دی د عوامو ترمنځ نه تصور کېږي، دا جنگ د دهشتګردو ترمنځ دی او دهشتګردو خلاف انشاءالله هم تر اخره پورې ولاړ یو. نو ستاسو رایه ده خپل کمنټ کې ضرور ورکولی شئ. بقایا موږ ټول مسلمانان یو، پښتانه یو او په خپل منځ کې جنګونه کول دا بالکل موږ زیات نه راکوي، مېلمه نه راکوي، په موږ باندې په هر ملکونه خوشحالېږي. نو لہٰذا په دې الله دې وکړي چې دوان سیټه امن ناشي او دوان سیټه خوشحالیانې راشي. که افغانستان او پاکستان کې امن راغی او دوی په اتفاق او اتحاد شو، یو شو، نو انشاءالله یو ملک هم چېرته مسلمان ته په اوچت نظر ونه ګوري او د مسلمان نوم په دنیا کې روښانه شي.